خیر موږ لیوني ښیو، موږ ناپوهه ښیو، خو زموږ ناپوهونه یې واورئ، زموږ لیونونه یې واورئ. کوم څه چې غلطو راواخلئ زموږ په دې مخ یې بېرته راوتپئ. خو بس دی نور مه ویده کېږئ او راپاڅېد د دې زناورو په ضد باندې، راپاڅېد د دې طالبانو وحشیانو په نامه. قسم په خدای دوی کافران دي، په والله که دوی مسلمانان دي، که دوی مسلمان دي نو د مسلمان وژل په کوم کتاب کې دوی روا کړه، په کومه فتوا، په کوم حدیث باندې دوی روا کړه؟ څومره مسلمانان نن شهیدان شو، بله ورځ د روژې په اوله ورځ په خوست کې بریدو شو. آیا دا مسلماني ده؟ آیا دا جهاد دی؟ نه، هیڅ کلین جهاد نشي کېدی. دا د جهاد په نامه باندې تجارت دی، دا د اسلام په نوم باندې تجارت دی، دا د مسلمانانو د وژنو پروګرامونه دي، دا د کفارو، دا د وحشیانو، دا د پنجابیانو، دا د ایرانیانو بچیان دي او هغوی روزلي دي ښځې، خویندې، میندې هلته ایرانیانو او پاکستانیانو تفریقي، او دوی راغلي نن زموږ په هېواد کې د جهاد په نامه باندې افغانان وژني. او نن هم که د دوی په ضد څوک نه پاڅېږي هغه د دوی نه زیات کافر، هغه د دوی نه زیات مرتد، هغه د دوی نه زیات قاتل دی. هغه څوک چې دوی ته زمینه برابروي، دوی ته ډوډۍ ورکوي، دوی ته په کلي کې ځای ورکوي، هغه به د قیامت په ورځ د دې قاتلانو په جب کې راپاڅېږي او پړمخې به جهنم ته ځي. عزیزانو سردم دا اوس نه پیل کوي، راځئ چې پیل کړو. که هېڅوک نشئ پیدا کولی نو زم خوار فقیر حنفي مو په خدمت کې یم. 0 9 9 3 3 دا د تلیفون شمېره ده. راځئ چې پیل وکړو، راځئ چې په مشرقي کې قسم په الله چې موږ سلګسیزه ډله جوړه کړو که نه موږ ته داعش ټینګ شي، نه ولاکه موږ ته طالب ټینګ شي. خو افسوس چې موږ په خپلو کې بې اتفاقه یو، افسوس چې موږ په خپله ځانونه په پښه پلورو، افسوس چې موږ په خپله خپل کور ته راولو خپلو بچیانو ته. راځئ عزیزانو چې یو شو. دا خبره ته تکرارا نه کوم، راځئ چې یو شو. قسم په الله چې یو نه شو که نه همدغسې مو وژني، نن مو وژني، سبا رانه نامو ښځې او خویندې وړي، والله که هغې ته هم بیا موږ وکتلی شو. عزیزانو ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه، دا تر نورو ورسوئ، تر نورو وحشي ځناورو یې ورسوئ او تر نورو افغانانو یې ورسوئ چې د دې وحشتونه ورته معلوم شي. طالب، داعش، وحشي ځناور د اسلام نه وتلی، بې ګناه مسلمانان وژني، دوی قاتلین دي، جهنمین دي. خیر موږ لیوني ښیو، موږ ناپوهه ښیو، خو زموږ ناپوهونه یې واورئ، زموږ لیونونه یې واورئ. کوم څه چې غلطو راواخلئ زموږ په دې مخ یې بېرته راوتپئ. خو بس دی نور مه ویده کېږئ او راپاڅېد د دې زناورو په ضد باندې، راپاڅېد د دې طالبانو وحشیانو په نامه. قسم په خدای دوی کافران دي، په والله که دوی مسلمانان دي، که دوی مسلمان دي نو د مسلمان وژل په کوم کتاب کې دوی روا کړه، په کومه فتوا، په کوم حدیث باندې دوی روا کړه؟ څومره مسلمانان نن شهیدان شو، بله ورځ د روژې په اوله ورځ په خوست کې بریدو شو. آیا دا مسلماني ده؟ آیا دا جهاد دی؟ نه، هیڅ کلین جهاد نشي کېدی. دا د جهاد په نامه باندې تجارت دی، دا د اسلام په نوم باندې تجارت دی، دا د مسلمانانو د وژنو پروګرامونه دي، دا د کفارو، دا د وحشیانو، دا د پنجابیانو، دا د ایرانیانو بچیان دي او هغوی روزلي دي ښځې، خویندې، میندې هلته ایرانیانو او پاکستانیانو تفریقي، او دوی راغلي نن زموږ په هېواد کې د جهاد په نامه باندې افغانان وژني. او نن هم که د دوی په ضد څوک نه پاڅېږي هغه د دوی نه زیات کافر، هغه د دوی نه زیات مرتد، هغه د دوی نه زیات قاتل دی. هغه څوک چې دوی ته زمینه برابروي، دوی ته ډوډۍ ورکوي، دوی ته په کلي کې ځای ورکوي، هغه به د قیامت په ورځ د دې قاتلانو په جب کې راپاڅېږي او پړمخې به جهنم ته ځي. عزیزانو سردم دا اوس نه پیل کوي، راځئ چې پیل کړو. که هېڅوک نشئ پیدا کولی نو زم خوار فقیر حنفي مو په خدمت کې یم. 0 9 9 3 3 دا د تلیفون شمېره ده. راځئ چې پیل وکړو، راځئ چې په مشرقي کې قسم په الله چې موږ سلګسیزه ډله جوړه کړو که نه موږ ته داعش ټینګ شي، نه ولاکه موږ ته طالب ټینګ شي. خو افسوس چې موږ په خپلو کې بې اتفاقه یو، افسوس چې موږ په خپله ځانونه په پښه پلورو، افسوس چې موږ په خپله خپل کور ته راولو خپلو بچیانو ته. راځئ عزیزانو چې یو شو. دا خبره ته تکرارا نه کوم، راځئ چې یو شو. قسم په الله چې یو نه شو که نه همدغسې مو وژني، نن مو وژني، سبا رانه نامو ښځې او خویندې وړي، والله که هغې ته هم بیا موږ وکتلی شو. عزیزانو ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه، دا تر نورو ورسوئ، تر نورو وحشي ځناورو یې ورسوئ او تر نورو افغانانو یې ورسوئ چې د دې وحشتونه ورته معلوم شي. طالب، داعش، وحشي ځناور د اسلام نه وتلی، بې ګناه مسلمانان وژني، دوی قاتلین دي، جهنمین دي. خیر موږ لیوني ښیو، موږ ناپوهه ښیو، خو زموږ ناپوهونه یې واورئ، زموږ لیونونه یې واورئ. کوم څه چې غلطو راواخلئ زموږ په دې مخ یې بېرته راوتپئ.
خو بس دی نور مه ویده کېږي او راپاڅې د دې ځناورو په ضد باندې راپاڅې د دې طالبانو وحشیانو په نامه قسم په خدای دوی کافران دي په والله که دوی مسلمانان دي که دوی مسلمان دي نو د مسلمان وژل په کوم کتاب کې دوی روا کړه په کومه فتوا په کوم حدیث باندې دوی روا کړه څومره مسلمانان نن شهیدان شو بله ورځ د روژې په اوله ورځ په خوست کې بریدو شو آیا دا مسلماني ده آیا دا جهاد دی نه هیڅ کلین جهاد نشي کېدی دا د جهاد په نامه باندې تجارت دی دا د اسلام په نوم باندې تجارت دی دا د مسلمانانو د وژنو پروګرامونه دي دا د کفارو دا د وحشیانو دا د پنجابیانو دا د ایرانیانو بچیان دي او هغوی روزلي دي ښځې خویندې میندې هلته ایرانیانو او پاکستانیانو تفریقي او دوی راغلي نن زموږ په هېواد کې د جهاد په نامه باندې افغانان وژني او نن هم که د دوی په ضد څوک نه پاڅېږي هغه د دوی نه زیات کافر هغه د دوی نه زیات مرتد هغه د دوی نه زیات قاتل دی هغه څوک چې دوی ته زمینه برابري دوی ته ډوډۍ ورکوي دوی ته په کلي کې زیات ورکوي ځای ورکوي هغه به د قیامت په ورځ د دې قاتلانو په جب کې راپاڅېږي او پړمه به جهنم ته ځي عزیزانو سردم دا اوس نه پیل کوي راځئ چې پیل کړو که هېڅوک نشي پیدا کولی نو زم خوار فقیر حنفي مو په خدمت کې یم 0 9 9 3 دا د تلیفون شمیره ده راځئ چې پیل کړو راځئ چې په مشرقي کې قسم په الله چې موږ سلګسیزه ډله جوړه کړو که نه موږ ته داعش ټینګ شي نه ولا که موږ ته طالب ټینګ شي خو افسوس چې موږ په خپلو کې بې اتفاقه یو افسوس چې موږ په خپله ځانونه په پلورو افسوس چې موږ په خپله خپل کور ته راولو خپلو بچیانو ته راځئ عزیزانو چې یو شو دا خبره ته تکرارا نه کوم راځئ چې یو شو قسم په الله چې یو نه شو که نه همدغسې مو وژني نن مو وژني سبا رانه نامو ښځې او خویندې وړي والله که هغې ته هم بیا موږ وکتلی شو عزیزانو ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه دا تر نورو ورسوئ تر نورو وحشي ځناورو یې ورسوئ او تر نورو افغانانو یې ورسوئ چې د دې وحشتونه ورته معلوم شي طالب داعش وحشي ځناور د اسلام نه وتلی بې ګناه مسلمانان وژني دوی قاتلین دي جهنمین دي خیر موږ لیوني ښیو موږ ناپوهه ښیو خو زموږ ناپوهونه یې واورئ زموږ لیونونه یې واورئ کوم څه چې غلطو راواخلئ زموږ په دې مخ یې بېرته راوتپئ خو بس دی نور مه ویده کېږي او راپاڅې د دې ځناورو په ضد باندې راپاڅې د دې طالبانو وحشیانو په نامه قسم په خدای دوی کافران دي په والله که دوی مسلمانان دي که دوی مسلمان دي نو د مسلمان وژل په کوم کتاب کې دوی روا کړه په کومه فتوا په کوم حدیث باندې دوی روا کړه څومره مسلمانان نن شهیدان شو بله ورځ د روژې په اوله ورځ په خوست کې بریدو شو آیا دا مسلماني ده آیا دا جهاد دی نه هیڅ کلین جهاد نشي کېدی دا د جهاد په نامه باندې تجارت دی دا د اسلام په نوم باندې تجارت دی دا د مسلمانانو د وژنو پروګرامونه دي دا د کفارو دا د وحشیانو دا د پنجابیانو دا د ایرانیانو بچیان دي او هغوی روزلي دي ښځې خویندې میندې هلته ایرانیانو او پاکستانیانو تفریقي او دوی راغلي نن زموږ په هېواد کې د جهاد په نامه باندې افغانان وژني او نن هم که د دوی په ضد څوک نه پاڅېږي هغه د دوی نه زیات کافر هغه د دوی نه زیات مرتد هغه د دوی نه زیات قاتل دی هغه څوک چې دوی ته زمینه برابري دوی ته ډوډۍ ورکوي دوی ته په کلي کې زیات ورکوي ځای ورکوي هغه به د قیامت په ورځ د دې قاتلانو په جب کې راپاڅېږي او پړمه به جهنم ته ځي عزیزانو سردم دا اوس نه پیل کوي راځئ چې پیل کړو که هېڅوک نشي پیدا کولی نو زم خوار فقیر حنفي مو په خدمت کې یم 0 9 9 3 دا د تلیفون شمیره ده راځئ چې پیل کړو راځئ چې په مشرقي کې قسم په الله چې موږ سلګسیزه ډله جوړه کړو که نه موږ ته داعش ټینګ شي نه ولا که موږ ته طالب ټینګ شي خو افسوس چې موږ په خپلو کې بې اتفاقه یو افسوس چې موږ په خپله ځانونه په پلورو افسوس چې موږ په خپله خپل کور ته راولو خپلو بچیانو ته راځئ عزیزانو چې یو شو دا خبره ته تکرارا نه کوم راځئ چې یو شو قسم په الله چې یو نه شو که نه همدغسې مو وژني نن مو وژني سبا رانه نامو ښځې او خویندې وړي والله که هغې ته هم بیا موږ وکتلی شو عزیزانو ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه دا تر نورو ورسوئ تر نورو وحشي ځناورو یې ورسوئ او تر نورو افغانانو یې ورسوئ چې د دې وحشتونه ورته معلوم شي طالب داعش وحشي ځناور د اسلام نه وتلی بې ګناه مسلمانان وژني دوی قاتلین دي جهنمین دي